تاسو ته خو دا پته ده چې د ټولو نه زیات مرګونه د هارت اټیک یعنی د زړه د بیمارو په وجه باندې کیږي. خو آیا تاسو ته دا پته شته چې په سیکنډ نمبر هغه کومه بیماری ده چې د ټولو نه زیات مرګونه په وجه باندې کیږي؟ هغه دی ډایریا یعنی دستونه. تاسو به هم حیران شئ، خو تقریبا په کال کې 15,000 خلک د دې د وجه مري. هغه ماشومان د چا عمرونه چې د 15 کالونو کمی د دې د وجه مړ کیدي شي. د سیکنډ لیډینګ کاز اف ډیث هغه څه شي دی؟ هغه دی دستونه. ګوره دا از د کوي په کور کې په محله کې دا پکار راځي. اوس اچانک یو کس ته دستونه ولګېدل په کور کې، بیا موږ ته څه کول پکار دي چې هغه ریکوري راشي. ګوره زموږ وجود په دې دریو شیزونو باندې چلیږي، اوبه شوې، مالګه شوله او چینی شو. کله چې دستونه ولګي نو بدن ډیهایډریشن او د کمی پکې راشي، نو دې بیا ریکوري څنګه راځي؟ د اوارسو یعنی د نیمکولو په وجه راځي. ایزیلی 93% د یو ریسرچ مطابق یو انسان ځان خپل ژوندۍ بچکول شي د اوارسو د نیمکولو په وجه باندې. اوس چې په کور کې مطلب یو هسپتال تاسو نه لري وي او شپه وي او یو چاته دستونه ولګېدل، نو تاسو به څه کوئ؟ اوارس کو مطلب کو نه وي، نو بیا به څه کوئ؟ نیمکول مطلب چې نه وي، نو زه ته یو اسان طریقه ښیم، هغه شان به وکړئ. خو مزیدارې اوبه به وخوټ کوئ، بیا به یو جګ کې واچوئ، ټیک شو. دې نه بعد کې به بیا څه کوئ؟ 15 چمچ چینی او 1 چمچ مالګه باغې کې واچوئ، خو مزیدار به اډ کړئ. بس تاسو اوارس تاسو نیمکول تیار شو. او کوشش وکوئ چې ځان دا ورکول شي عمر به ان شاء الله ریکوري زر راځي. اوس کو مطلب چې ته زما دا ویډیو مخه ته ورله او هغه دستونه ولګېدل، نو امید لرم چې هغه ځان ایزیلی بچکول شي. په یو کال کې تقریبا 15,000 ماشومان چې چا عمرونه د 15 کالو نه کم وي هغه دې نه مري. نو تاسو کوشش کوئ چې اوارس دا یو بهترین علاج دی. او مطلب چې شپې تاسو ځان بچ کې وارث بار بار ورکې، ټیک شو. سحر ټایم کې تاسو ایزیلی بیا هسپتال ته رسول شئ. دا سه مزید انفارمیټیو ویډیو د پاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.